د جاهلیت په دې دور کې هم د حج د عمل دا سلسله جاری وه. هغه زمانه کې چې کوم مشرکانو هغوی به هم حجونه کول. هغه بېله خبره ده چې هغوی د حجونو دپاره خپل خود ساخته طریقې جوړې کړې وي، خپل رسمونه رواجونه یې جوړ کړي وو او د هغه رسمونو رواجونو په رڼا کې به هغوی حج کولو. قرآن کریم د هغوی د بعضې رسمونو ذکر کړی دی. کله به چې حج ته لاړل او د کور نه به د کور په دروازه ووتل، یا به چې کله واپس راتلل د کور د شا د اړخه په دیوالونو به کور ته را اوړېدل، د کور په دروازه به نه راتلل. دا د هغې سوچ او فکر و چې کله موږ حج ته تللو او د کور په دروازه ووتلو نو ګناهونو کې لړلي وو، ګناهګار وو. حج هم وکړلو نو د ګناه نه پاک شو. نو د ګناه په حالت کې چې په کومه دروازه د کور نه راوتي وو، هغه دروازه به اوس موږ ورته نه ننوځو. الله جل مجلوه قرآن کریم کې د دوی د دې رسم تردید کړی دی. الله وایي نیکي دې ته نه وایي چې کور ته په دیوال را اوړه. یو رسم یې دا و چې مکه مکرمه کې د مکې د ښار چې کوم مشرکانو او د قریشو سره تعلق ساتلو، د هغوی به په خپل هم د بیت الله شریف خادمان ځان ګڼلو او د نورې دنیا خلکو به هم ورته د خادمانو منظر باندې کتل. د بهر نه به چې کوم خلک راغلل په دغه خلکو پسې به ګرځېدل. د دې لقب حمص او د حمص معنی سخت، او دی د حج په سلسله کې ډېر سخت احکام په ځان لازم کړي وو، ځکه به یې ورته حمص وي. نو د بهر نه به چې کوم خلک حج ته راغله نو د هغوی دا نظریه وه چې موږ د بیت الله شریف نه ګیر چاپېره طواف کوو، نو په خپلو جامو کې چې کوم دا طواف هم نه کېږي. نو په دغه خلکو پسې به ګرځېدل، د هغې نه به یې جامې واغوستې په سواله او هغې کې به حج وکړو، طواف به یې وکړه او بیا به یې هغه جامې هغې ته واپس کړې. چاته به چې دا جامې نه شوې میلو نو نعوذ بالله هغې به بربند طواف کولو، سړو د ورځې او زنانو د شپې. او دا یو خود ساخته رسم یې جوړ کړی و چې په کومو جامو کې مونږ ګناهونه کړي دي نو په داسې جامو کې د الله د کور نه ګیر چاپېره طواف کول دا بې ادبي ده. د صفا د غونډۍ د پاسه یو بوت ایښی و، د هغه بوت نوم اساف، او د مروه د غونډۍ د پاسه یو بوت ایښی و، د هغې نوم نائله. د صفا او د مروه ترمنځ به چې کله سعی کوله، صفا ته به چې ورسېده نو د اساف بوت ته به یې سجده ولګوله، او مروه ته به چې راورسېده نو د نائله بوت ته به یې سجده ولګوله. د حج ورځې به چې راغلې نو د نورې دنیا نه به چې کوم خلک راغلي وو هغوی به د وقوف دپاره د عرفات میدان ته تلل.
او دغه خلق چې د بیت الله شریف منجوران به ځان ته وي، خادمان به ځان ته وي، او فخر به کولو، حمص به ځان ته وي. هغوی به د وقوف دپاره مزدلفې ته راتل، عرفات ته به نه تلل. مینا دا په حرم کې داخله ده، مزدلفه دا هم په حرم کې داخله ده، او عرفات د حرم نه بار دی. هغوی به دا وي چې مونږ د بیت الله شریف خادمان یو او مونږ ته دا اعزاز حاصل دی چې مونږ به وقوف په حرم کې کوو، د حرم نه به بار نه وځو. او د نورې دنیا نه چې کوم خلک راځي هغوی به د وقوف دپاره عرفات ته ځي. نو الله جل مجلوه د دوی دا رسم قرآن کې را نقل کړه او د دې تردید یې وکړه. ثم افیضوا من حیث افاض الناس. عام خلک چې کوم ځای ته د وقوف دپاره ځي هغه ځای ته به تاسو هم ځئ او د هغه ځای نه به تاسو بیا واپس مزدلفې ته راځئ. نبي علیه السلام ته چې الله پاک پیغمبري ورکړه